بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار سورة رعد شروع ابتدا کی منگویلو سورت کے دلائل عقلی دی خبر با پکې یودای چې الله وی ز خالقم دا هر شی پیدا کون کې الله دې بل څوک نه دی دویما خبر بدای چې الله وی ز عالمم په هر سبانه بل څوک داسې نشتی درېما خبر بدا کوي چې الله وی ز حافظم د هر شی د هر چا حفاظت کون کے زیم بل سوگ حفاظت کون کے نشتی سلورما خبر بکئی چې الله رب العزت وی ز متصرفم ز اختیار منم ز کارسازم بل سوگ نشتی اختیارات زما پلاس کی دی د بل چا پلاس کی نشتی نو پنځمه خبره به دینه دا معلومیږي چې دا ټول محتاج دی الله ته نو دا ټول چې غواړي نو د یو الله نه غواړي د بل چا نه لیکن انسان په کې دا سکی چې د کله یو طرف ته ټوپوي او کله بل طرف ته کم چې انسانان دی پیریان دی نو پای کې دغه دوه قسمه خلق دی څوک منی او څوک نه منی دا کمه خبرې چې وشوي څوک دا منی په دې باندې ایمان یي او د بعض خلکو په دې باندې ایمان نشتی نو په انسانانو کې او پیریانو کې دا دوه قسمه خلک دي څوک الله منی او څوک نه منی څوک د الله صفاتونه منی او څوک نه منی نو چې کلا دا خبره ثابت شوان له دعوت الحق دې زنا دلائل شروع کړي ناولنې خبره کوي الله يعلم الله پويږي بل څوک نه پويږي ما تحمل كل انثى هغه چې اوچته هر زنانه هر ماده وما تغيظ الارحام او هغه چې کمي رحمنا وما تزداد او هغه چې زیاتی کوي هر ماده اغا امید اوچتای کله چې ماده امیدوار شي نو کله داسې کیږي چې داغي وخت وګود شي کله وخت لړن شي دارنګه داغي کم چې په امید کې دین داغي نه سکمیږي او کله س زیاتیږي د دې علم د الله سره دی د بل چا سره نشتی کڅوګ داوي چې نه دا هو پته لګي الټراساوند چې کینو پای کې پته لګي چې دا نر دی او کماده ده نو ادا په تا ته پته ولګي حالات چې سلور میاشتې پیتیری شي سلور میاشتې چې نه تیری شوی نو داغه خو پته نه لګي الله رب العزت دا اول ورځینا دا پته دا الله ته معلومه ده چې پدې کې سدي دې چې کم بوج چت کړلې کم امید چت کړلې نو دا د څه ده دا به پوره کیږي او کدا به کمیږي
د دې وخت به څومره وي د دې هر څه علم الله ته دی مخکې د دغې نه نو که څوک چېرته دا ووایي چې الله رب العزت ته پته ده نو دا خو یې چې په الټراساؤنډ په ذریعه باندې معلومېدی شي نو ولې پیغمبر ته د دې پته نشي لګېدی ولی او بزرگ ته پته نشي لګېدی نو دی وایي کله کله دا وایي چې په دې هواګانو په ذریعه باندې خبرې دي سړی د یو ملک او د بل ملک سره کوي د یو ملک او د بل ملک کې دی یو بل اینی نو ولې پیغمبران او اولیاء کرام او د دې نشي کولای دغه سړی قمقلی چې دا اعتراض کوي کله یو سړی داسې لګیای وی ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نور دی دا نور ولې دا کم چې دا لایټ ته کم چې دا بلب لګېدل نو دا نور دی نو پیغمبر ولې د دې نه کم دی سو دا لګیای جدا غلط غونتګي قیاسونه کوي دا ثابتول غواړي چې د انبیاء علیهم السلام سره د غیب علم شتي د اولیاء کرام سره شتي دارنګه پیغمبر دی بشر نه هغه دی نوري کله د بشریت خبره کوي و بشر چې دی هغه کې شری او پیغمبر چې دی نو پای کې شر نه دا د خپل کورا منطق دی نو الله رب العزت سره علم دی د بل چا سره هغه علم نشتی الله عالم الغیب دی د غیب علم د الله سره دی د غیب علم مطلب دا هغه علم چې هغه بے سبب دی هغه الله سره دی د بل چا سره نشتی کم چې د اسباب ماتحت ته ناغه هر سړی هر شی چې هغه اسباب استعمالي ناغه معلومول شي لکه نن سبا د هر چا سره موبایل دي مخکې به چرته ریډیو ټي وي به د هغې په سره باندې د موسمیاتو خبرې به کولې سبا پلان کې ځایونو کې د بارانه امکان دی او پلان کې ځای کې خوش دی او پلان کې ځای کې داسې دی او پلان کې ځای کې داسې دی دا خبرې به کولې وس خدار یو سړي په جیب کې موبایل لای الګا نن موسم بسنګي سبا بسنګي بلورز بسنګي بلورز موږ پروګرام دی اتوار پر چې سب پروګرام دا موسم بسنګي موږ پروګرام کو په دې هفته کې نو چې کوم ورځ خی چې په ورځ باندې پروګرام وکړو نو موبایل راواله موبایل کې وو ګوري او یا موسم خره برابر دی نه ورځم خوا پرونه مخوا اج ګوره سار بګي باران ورېدو دا الله رب العزت کارونه د موبایلو کې چې کم د آلات څخه هغه هو د سوجي نه خي هغه س آلات دي هغه س معلومول کوي لیکن دا خو نشي ویلې یقیني نشي ویلې او چې ګوره موبایل کې وس یو شان دي چې لږ سات 30 غنټه 30 بل شان شي اټول هر څه ثابت هفته بدل کی چې بیا به څه وخت تیریږي بیا ټول هفته بدل کی دا پته نه لګي ښا نو که دغه موبایل په ذریعہ باندې دغه آلات په ذریعہ باندې سره دا معلوم کی چې سبب شینی کې وریز وي نو دیته د غیب علم نه وي د کې آلات استعمال شي دي ته د بل څه د وجنا د آلات د وجنا خبره کې نو که د یوې ماده په امید کې چې سدي کده وای چې دا نر ده یا ماده ده او دغه آلات استعمال کی ناغه ته د غیب علم نه وي هغه خو د اسباب د لاندې راغې د اسباب علم
بعضی خو زمونږه کتابونو کې وایي اسباب العلم للمخلوق ثلاثه، د مخلوق د پاره علم هغه درې قسمونه دي، په درې طریقې باندې علم حاصلېږي. دا الله علم چې دی هغه بے سبب دی، نو الله پوهیږي ما تحمل کل انثى هغه چې اوچتې هر زنانه هر ماده، وما تغیظ الارحام هغه چې کم يرحمنا، وما تزداد هغه چې زیاتی کوي، وکل شیء عنده بمقدار، او هر شی د الله سره په یو خاص مقدار الله ته معلوم دی، بل چاته نه معلوم. سچې د الله سره دی. یو حدیث کې راځي چې د آدم علی السلام نه واخلا د قیامت پورې چې څومره انسانان دي دا الله رب العزت په یو میدان کې راجمع کی، او هر یو سړی د خپل مرضی مطابق، د خپل آرزو د تمنا مطابق، د خپل سوچ مطابق وغواړي، او الله رب العزت هر یو سړی له داغه د مرضی مطابق ورکی. یو سړی وایي زما دومره جیب ازمکه پکار ده، دومره مال بنگلې پکار دي، دومره مال گاڑی پکار دي، دومره مال او دولت په لکاو کروڑاو ارباو کې پکار دی. نو چې دا ټول هر څوک چې څومره غواړي هغه له حق ورکی. آدم علیه السلام نه واخله ټول اخره پورې دا ټول هر سړی هغه په خپل آرزو باندې په خپل تمنا باندې موړ شي واپس شو. نو د الله رب العزت په خزانو کې دومره کمای به هم رانشي لکه څنګه چې په دریاب کې ستن ورخکته کې او هغې کې چې کمې اوبه واپس راوخیږي ستنې سره نښتي، دومره د الله په خزانو کې کمې نه راځي. نو چې نه راځي نو هغې حساب ما ورته نه شو لګولی، الله ته معلوم دی عنده بمقدار، وکل شیء عنده بمقدار، او هر شی د الله سره دی په یو خاص مقدار. عالم الغیب والشهادة الکبیر المتعال، اغا الله پوه دی په غیب باندې په ښکاره باندې، لوی ذات ته اوچت دی د هر څه نه، لوی دی، لوی والی ته زما استاد فکر نه رسی، څومره لوی دی څومره اوچت دی زما استاد فکر هغې ته نه رسی، د هر څه نه لوی دی، د هر چا نه اوچت دی. سواء منکم من اسر القول ومن جهر به، برابر خبر ده منکم ستاسونا آغا سوک چه پٹی خبر لرا، ومن جهر به او سوک چه اخکارکی خبر لرا، ومن هوا مستخفم باللیل او آغا سوک چه آغا پٹی دن کے دے دشپے، وساربم بالنهار او راوتن کے دے اخکارکی دن کے دے دروزے. دا هر څه الله ته معلوم دی. څوک په زوره خبره کوي که څوک په پټه خبره کوي که څوک په زړه کې ساتي. علیم بذات الصدور، څوک پټیږي د شپې پټ شو نو چرته پټیږي، پټېدو ځای شتي. وای د شپې تیاره دا بس تیاره ای کله وای نملة سودا على صخرة سودا على صخرة سمحا فی لیلة ظلما، اغا میگے چی تک تور میگئی او پا تک تور گٹا خویا باندے روانی د تک تور شپے. اللہ رب العزت اینی اللہ رب العزت د دغه میگی حرکت اینی او داغه سره وسمرینو د میگی اوړو کې میگی چې ګورې هغه بسړه سمرای. الله وې د غزړه چې دین یې سړه کې چې صح خیالات دي تصورات دي هغه ماته معلوم دي. ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنهار له معاقبات من بین یدیه ومن خلفه یحفظونه من امر الله. له معاقبات د الله په اختیار کې دي ساتون کی ملائک دي د هر چا سره مقرر دي، د چا سره زیات او د چا سره کم دي. الله مقرر کړل یو خو دي کرامن کاتبین لیکل کوي
دا خو لیکوالی دا خو زما او ستا منشیان الله مقرر کړلی ما او تا چې څه حرکت کوو څه وینا کوو څه خبره کوو څه کار کوو هغه لیکي ښه وایو یوې لیکي بد وایو بلې لیکي هغه کرامون کاتبین دي یو دی نور ملائک ساتون کې ملائک دي که الله رب العزت دا ملائک یو طرف ته کی لری کی د دې انسان ډیر شه دشمنان دی بیا هغه به خلک خبره کوي ژوندې به خړلې منګه چې ژوندې پاتې کیګو دا د الله رب العزت په حفاظت باندې الله حافظ دی حفاظت کون کې الله دی بعض حفاظتونه داسې دي چې الله رب العزت ډایرک کوي او بعضی حفاظتونه داسې چې الله مقرر کړل عزت یې کوا تو سره یا د دې انسان سره چوکیداران دي ورستو سورۃ جن کې مرাজি له معاقبات من بین یدیه دا الله په اختیار کې دي ساتون کې ملائک معاقبات وي هغه ملائک چې هغه عذابونه دي بد حالتونه دي هغه لري کوي مصیبتونه لري کوي من بین یدیهم چاغر روان دي د دې سړي مخکې او من خلفه او ورستو ددنا يحفظونه من امر الله حفاظت کوي د دې انسان په حکم د الله بیا هم ته د الله نه مونږ الله د سره چوکیداران در سره کړلی ملګری کړی دي ستا چوکیداری کې ستا باډي ګارد دی اته بیا هم د الله نه مونږ داغي خرچم تابع نشته نن کدل دغه تابع نه باډي ګارد د ما مقرر شو نو دلبا خرچه بولا ورکه درې دوټه مولا ډوړې بو ورکه چه به ورکه بیا بدله تنخام ورکه دی به خریس کی ستا گاڑی کی زینو د گاڑی تنظیم بولا تکه او دغه ملائک دي نه پتا باندې خوراک سکاشته نه پتا باندې د اوسېدو سب غمشته او ستا حفاظت کوي ولی کئی من امر اللہ دا اللہ پہ حکم مانے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم یقین اللہ نہ بدلی آغا چی پہ یو قوم باندې یہ تر دے پورے چی بدل نکی دا خلق آغا سوچے دا دی پا نفسونو کی دی چاویل لی کلی نقشے ویست اللہ آوئی اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خیال اپنے آپ خود بدلنے کا اللہ رب العزت دا خلق کو حالت نہ بدلئی ترو سپورے جسمرا خلق راغلی نو اللہ رب العزت دا چا حالت دیسی نہ بدلئی سو پورے چی دی پا خپل ځان بدل کڑے نہیں خپل اعمال بدل کڑی نہیں اللہ انعام کڑی اللہ انعام چانا اخلینا سو پورے چی داغ انعام نا شکری نہیں کڑی چاچی پہ انعام کر لے دا هغه ناشکری ناقدری نہیں کړي الله انعام ناخلی او چې کله ناقدری شروع شي چاچی پہ انعام کر لے الله نو دا الله ناقدری شروع شي بے پروايي شروع شي الله رب العزت انعام واخلی دغه رنګه الله رب العزت په یو قوم باندې س عذاب مسلط کړ لے نا الله رب العزت دا عذاب ختمینا لریکینا سو پورے چدی خلق خپل اعمالو کې تبدیلی نه راوستی ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم یقینا الله نه بدلی هغه څه چې په یو قوم باندې دي ښه حالت ته که بد حالت ته حتی یغیر ما بانفسهم تر دې پورې چې دا خلق بدل نه کی هغه څه چې په نفسونو کې دي د دې عمل له ایمان دی و اذا اراد الله بقوم سوءا کله چې الله اراده کوي په یو قوم باندې د عذاب فلا مرد له نو نشته سو داغه د پاره واپس کوونکې و ما لهم من دونه موال او نشته د خلکو د پاره د الله نه سوا سو حفاظت کوونکې سو والی نشته سو حفاظت کوونکې نشتی هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا الله غزات چې خی تاسو ته برېخنا تاسو ته خی خوفا د یری در کولو د پاره د تم در کولو د پاره و ينشئ السحاب الثقال او الله راو چته پیدا کوي وریزو درنو لرا
درنې درنې وریځي دا وریځ څومره درنې د دې کله کله سړی جاز کې رواني پته ولګي وریځ سره چې د جاز ټکراو شي ټول وړقېږي او درزو کی سړی چې څه شي دی دا درز څه شي وشو دا وریځي دي دا درنې درنې وریځي دي پدې کې وبدي د وبو ډکی دي الله رب العزت ته دا وبرا را نازلای دا وبته را ورای او کله داسې چې دغه وریځونه الله رب العزت نور سيزونم جوړ کی کله ته غلې جوړ کی او کله ته واوري جوړ کی هغه راو ورې په خلکو باندې ويسبح الرعد بحمده والملائکه من خیفته تسبیح بیان رات بازی وی ملائک د هغه ملائکو مشر ده کم چې پدې وریځ باندې مقرر ده نو داغه نوم رات دی وی او یا رات معنا دا ګړساره چې کم کیږي دغه ته وی نو یسبح الرعد دا رات چې دا ګړساره چې نو دا سکی تسبیح بیانې د الله د حمد سره یا رات ملائکو نه چې یو دند کم کسان چې مقرر دي په دغه وریځ باندې نو هغه تسبیح بیانې د الله د حمد سره والملائکه نور ملائکم بیانې من خیفته د الله د یرینا کله چې دا ګړزارې کیږي اسمان بریخي او دا ګړزارې جوړي نو کله چې سړی دا اوري نو پکار دي دایات وی رسول الله صلی الله علیه وسلم بل دعام خود الله اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك دا دعای خود الله چې کله داسې ګړزارې کیږي اسمان بریخي نو دا سوای یسبح الرعد بحمده تسبیح بیان رات حمد د الله سره والملائکه نور ملائک من خیفته د الله د يرنا الله نه یریږي ملائک د الله نه یریږي دا سمرا کائنات چې دا ټول د الله نه یریږي لیکن انسانانو پیریانو کې بعض خلک دا سړي چې هغه الله نه یریږي ښا نو چې کله حال دغه خلیل ورولې چې کله مرتونه سي بیا توی ترازی شي وي او بیا وخت تیری ويرسل الصواعق را لګي تندرون لرا فيصيب بها من يشاء رسي دل چاله چوغواړي دا تندرون رسي چاته چوغواړي وهم يجادلون في الله پدا سال کې داخله جګړه کوونکی دا الله مبارک دا الله ته توحید مبارک وهو شديد المحال الله دې سخرانيون کې رانيون کې الله دې الله گرفت کون کے اللہ دے لیکن گرفت اللہ زر نہ کہی خواہ اللہ دے زیاد صبرناک ذات تے دا اللہ تحمل دے زیاد تے اللہ پہ آسان ہمائیں دا سے زر زر چال عذاب ورکینا چاویل لی نہ جا اس کے تحمل پہ کہ ہے بے ڈب گریب اس کی دا الله غریب چې نه هغه بیا ډېر سخت دی ښا الله دې موږ وساتي وهو شدید المحال الله دې سخرانیون کې نو کله چې داسې حال له له دعوت الحق الله د پارا چغه د لایق الله د پارا بلنه د لایق بلنه چې کینو صرف الله تکوا د حق دا بل چاته چې کینو هغه نه حق دا له دعوت الحق نو الله ته आवाज کول غواړي یا الله را مدد شي یا الله زما امداد وکي یا الله ما بچ کې یا الله ما ته بخنه وکي دا سچ دي سچ وینو الله توانو الله ته आवाज کوا بل چاته مکو یا بابا چلو کې یا پیر بابا راورسیږي وي مخکې به د سړو په خله کې هم دا خبرې وینو د زنانو په خله کې خوبې وي نو کله چې با چانام چرته سک کار به کېده څه شی بارتا وېدو یا پیر بابا را مدد شي یا پیر بابا خیر وي او پیر بابا نه خیر غواړي پیر بابا چا څه خیر ورکی او نه چې غواړي نو الله نه غواړي الله به امداد وکي یو سړیو کور کې پي راو خټ کېده نه توي دوه ته نږدې کېده نو دې
خزی وی یا پیر بابا را مدد شي پنه کې راو رسېږي ال یا سړی هغه وی ما ته ولې आवाज نه کوي هغه پوس دا هغه بونیر نه راځي دلته کې ما ته ولې ځکه خوا کې ناسي مکټ کې زنی امداد خک ولې شم په نسبت د دې چې هغه زینب پیر بابا را رسی له دعوت الحق الله د پارا چغدا بلن د لایق والذین يدعون من دونه او هغه سان چې دا خلق وتره مدد شوی دا الله نه سوا لا یستجیبون لهم بشیء هغه قبولتیا نشي کولای د دې د پاره د هیڅ اس قبولتیا نشي کولای د دې د پاره هیڅ جواب نشي ور کولای اس کار دی نشي کولای الا کباسط کفیه الماء مگر پشان دا غسړی چاغه غوړه ولې خپل لاسونه خپل ورغوي کولاو کړي لپه جوړه کړي او بوته نیولي ليبلغ فاه اغه تمنتونه کې د لپاره چې راشي د دخلې ته ورسي الا کباسط کفیه مگر پشان دا هغه چا چې غوړون کې خپل ورغو لره ال الماء او بوتا ليبلغ فاه د لپاره چې ورسي د دخلې ته وما هو ببالغ او نه دار رسیدون کې د دخلې ته دا وبر رسیدون کې نه دي د دخلې ته وما دعاء الكافرين الا في ضلال او نه دا بلن د کافرانو مگر په گمراهی کې تباہی کې بربادی کې الله مثال پیش کوي د وبو یو سړی دی دې جنا وبو ته وای او وبو زما خلیل راشي تګه شوه ما زینا لاس نه وګدای دې جنا لګیا دی او وبو راشي زما خلیل راشي تګه شم یتن نه مړشي نو دی وبو ته د لاس نیولې کې دی ولاړی یو کال ولاړل ک دو کال ولاړل ک سل کال ولاړل خدا وبو د خلیل ته نشرات له الله او دیک دا بل چاته لګیا دی دا الله نه سوا بل تا پیر دې ک ملنګ دی پیر دې ک فقیر دی ار چاته کده ولاړ له دی او ته आवाज کې چې اور مدد شي اگر مدد کې دې نشي را رسیدې نشي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وې د ځام باطل له د وبن دی او بو وینو بیا هم چې څه گزاره وشي وا وبنشتي هغه وې دا شګوګل له نو دی چې شګوګل انونه د خیال دا دی چې دا وبدي حال دا دی چې وبنشتي او دی هغه ته आवाज کې چې او رام راشي زما خلیل راشي تګه شوم نو چې کله دی आवाज کوي نو چاته کوي نو بو د خو نه کوي او بغشتین آلته کې هغه شګوګل له او غاسي پړقيږي او بخکاری وبندي نه لاوي زام باطل له نو دی هغه چاته الہ وی چې هغه الہ نه ده ناغه وسره اورسي ابد د سکارو کی ليبلغ فاه وما هو ببالغ نو ندی داو برسیدون کی د دخلیتا وما دعاء الكافرين الا في ضلال او ندا بلن د کافرانو مگر په گمراهی کی الله يعلم ما تحمل كل انثى الله پویږي پاس باندې چوچته یہ حرام ماده هر زنانا وما تغيظ الارحام چې کم یې رحمنا رحم د مور وما تزداد او چې زیاتی کوي وکل شی عنده بمقدار او هر شی د الله سره په خاص مقدار عالم الغیب والشهادت الله په دې په غیب باندې په ښکارا باندې الکبیر لوی ذات المتعال چته دار چانا سواء منکم برابر خبر داست تاسونا منا سر القول هغه سوچ ښکارا پټي خبر لرا من جاربی او سوچ ښکارا کوي خبر لرا پزور کوي ومن هو مستغفر بالليل او هغه سوچ هغه پټي دونکو د شپې و سارم بالنهار او راوتونکو د ورځې له مواقبات من بین یده د دې انسان د پاره دا الله په اختیار کې په قدرت کې دي مواقبات هغه ساتونکو ملائک من بین یده د انسان مخته د انسان شاته یحفظونه من امر الله چې حفاظت کوي د الله په حکم ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم یقینا الله نه بدلی هغه څه چې په یو قوم باندې کړي تر دې پورې چې بدل نه کی داخله هغه څه چې په دې په نفسونو کې دي و اذا اراد الله بقوم سوءا کله چې الله اراده کوي په یو قوم باندې د بدی فلا مرد له نشته سو داغي واپس کوونکې و ما لهم من دونه والو نشته دي خلقو د پاره الله نه سوا سوک بچ کوونکې هو الذي يريكم البرق الله غزاد ته چې خي تاسو ته برېخنا خوف او طمع د خو ير او د تمي در کولو د پاره و ينشئ السحاب الثقال
الله چته هغه ور یزو درنو لرا ويسبح الرعد بحمده او تسبیح و اراد یا تسبیح و ادغه کړه ساره یو بحمده دا الله په حمد سرا والملائکه نور ملائک من خیفتی دا الله دیرینا ويرسل الصواعق الله علیه تندرون لرا فیصيب بیا من یشاء نور سی چاله چې غواړي او هم یجادلون فی الله پدا سیال کې چې داخله جګړه کې د الله په باره کې د الله د توحید په باره کې او هو شهید المحال اولاد الصخرانی انکه له دعوت الحق د الله د پاره بلنه د لایق والذین يدعون من دونه هغه کسان چې د الله نه سوا بل تر مدد شوی لا یستجیبون لهم بشیء اغي قبول تیا نشي کولای د دې لپاره د هیڅ شي اغي جواب نشي ور کولای ولې نه هغه اورې نه اینه نه هغه سکار کولای شي هغه ظالم بعضی چې ګورې نه لري دی بعضی چې ګورې نه هغه مړ دي الا کباسد کفه مگر پشان د غړون کې خپل ورغول را او بوتل یبلغ فاو د پاره چې ورسید د خلیتا وما هو ببالغ ان دا ورسیدون کې د خلیتا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال او نه د بلن د کافرانو مگر په گمراهی کې الله رب عزت مولا قران او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین